चांद का तरक्कुस दगा देगा ना गोरा यो खबर हम कड़ी हो गया कि नज़्मका नचाल गिर जावे रुचुनी ये गिर जावे रहा नज़्मका पे वो खास अंदाज़ बिया नज़्मकी ने गिर जावे रसूल दी पे वो खास अंदाज़ د دې ځمکې په معیت کې بیا د سپوږمۍ د ځمکې سره د انوار هم ګرجابې ګرځي دوی کې سره د خپل ټول مدار ورسره ګرځي دا خبر په ذهن کې ساتل داسې راغلی चांद का तरक्कुस मुसलसल मुशाहदात से ये साबित हो चुका है कि चांद का एक ही रुख हमेशा ज़मीन की तरफ रहता है। इससे ये नतीजा निकलता है कि चांद अपने महवर पर एक चक्कर 27.321 दिनों में पूरा करता है। यो खबर दावा की पदी मदार के 10 को मैं यो चक्कर में 16 रोज़ की पूरा की 27.2 रोज़ की कोशिश में यो चक्कर म्याश इस्लामी में बोला 29.29 यानी कल 29 कल 30 तो इसमें अगर चक्कर में सो रखी दे 27.5 ठीक है दब करेंगे 10 को मैं चीज़ दे इसमें कि गिर जा बेर गिर जी 10 को मैं पल मदार की पल महवर में गिर जा बेर हरकत कर गज़म की ये उधर ना गिर जा बेर का ये पल जाएगा होगा ना दा पल हरकत महवरी दा बसो के टोक्यो 24 घंटे और मदारी हरकत 365 की बस पम्मई की दाम मसाला ला चिददी मदारी हरकत पर 27.32 रोज़ की और महवरी हरकत महवरी हरकत दब कर वो ददी कम तरफ मुंतखकारी दब कटोर बन چې کم پټ دی هغه ټول ورانه پټ دی دا وایي وګوره دا مثال په تور سپوږمۍ ده ٹھیک شو نه نو دا داسې چې دا ګرځي ٹھیک شو نه داسې د دې دا حرکت په څومره ورځو کې دی 27.5 کې که نه د دې هغه اگر خپل محوري حرکت هم په دقه کې دی دا چې دا طرف موږ ته ښکاره شو نن که نه پوهېږي دا کوم طرف چې پټي هغه رانه ټول عمر پټي هغه د سره ډېر ښکارېږي ٹھیک ده که بالفرض د دې دا محوري حرکت نه وی دا به بیا دې شي تله نه شي به تله نو دلته به دا ښکاره کېدو دلته به هغه نور به کېږي هغه بل طرف به موږ ته مخامخ کېدو که نه خو چې څنګه دا دې شي دی دې شي ورسره تلو نو هغه چې پټ دی نو پټ دی ډېر ښکاري ٹھیک ده یو بل یو شي یو ترقص یو ډانس کوي دا سپوږمۍ ٹھیک شو یو قسمه ګډي یو قسمه رپېږي دا سپوږمۍ هغه داسې دې شي او داسې ٹھیک شو نه لکه دې هغه محور چې دی که نه لکه څنګه چې د ځمکې چې ګیر چاپېره ګرځي د دې محور داسې کوږ دی پای مدار که نه और 16.4-5 डिग्री कोग इसी दस को मई महवरों कोग अगर भी दौरा न दे अगर 6.5 डिग्री सिर्फ कोग 100 डिग्री कोग 6.5 डिग्री कोग दे इसी दे जो कला अगर दा तरफ का तो खकारी अगर महवर से दिल तक कम दे जो बागे वाने लगे दस मुझे अगर बागे वाने इश्पक में इश्पर आजी का ना
او بل طرف ته بیا شپږ میاشتې ورځ راځي که نه دا خو 23.5 نه دی بلکې 23.45 نه دی بلکې د ځمکې په شان بلکې 6.5 دی 6.5 نو دې کې هم دقه هغه راځي نو چې مثال دا بالکل هغه کږه ده نو هغه د دې منځ د محور سره خواته ځای راته ښکاري دننه طرف ته بیا چې هلته کله راشي بیا هغه دشي کږه شي که نه نو د هغې محور نه اخوا هم هغه 6.5 ډګرۍ چې دی هغه راته ښکاري د محور نه دې خوا راته هم ټوله ښکارېږي او د محور نه اخوا هم لږه ښکاري یو طرف ته هم اخوا ښکارېږي یو بل طرف ته هم اخوا ښکارېږي نو که په دې کې دا د دې د محور د کوږوالی نه وی نو بیا به موږ ته فکس هغه نیمه ښکارېده او هغه نوره به نه ښکارېده خو د دې محور هغه کوږوالی پکې دی د هغې محور د کوږوالي د وجې نه د محور د هغې قطب نه لږ دې خوا به ښکاري او بیا په 100 ورځو کې د قطب نه لږ دې خوا دغه طرف راته څه کېږي ښکاري نو دا چې دا حرکت کوي او هغه محور یې کوږ دی نو د هغې کوږوالي د وجې نه هغه اخوا طرف هم ښکاري دې خوا طرف هم ښکاري دقې ته د دې ترقص وي دا سپوږمۍ چې روانه وي که نه داسې یو قدم دوه کې ډانس هم کوي د هغه ډانس د وجې نه د هغې ګډېدو د وجې نه هغه اخوا یو ګډ هم ښکاره شي او دې خوا یو ګډ په بعضې موسمونو کې اخوا ګډ په بعضې موسمونو کې د دې نه معلومه شوه چې د سپوږمۍ اکثره حصه مونږ وینو اقله رانه پټه نسب نه ده خبره د دې ترقص د وجې نه اکثره اوس اینو او لږه رانه څه ده پټه وایي دا چې هغه بال شو نو داسې نه چې مثال په طور باندې دا نیمه اینو دغه باقي نیمه دي بلکې داسې دا ټوله اینو او هغه دا حصه چې دا حصه څه ده داسې ټیک شوله او دغه د دې محور نه د دې خوا دا ځای چې پکې اینو د دې ځای پورې دا چې دا ځای اینو دا د دغې ترقص ته وجې ده یا یې داسې ووایي چې د دې د هغې محور د هغې 6.5 ډګرۍ کوږوالي د وجې نه محور د هغې 6.5 ډګرۍ د کوږوالي د وجې نه دقه خبره په دې کېږي चांद का महवर मदार की सतह पर उमूद के साथ 6.5 दर्जे का ज़ाविया इसलिए कभी चांद के शिमाली कुतुब से 6.5 दर्जे दूसरी तरफ देना 6.5 दर्जे देखा और कभी जुनूबी कुतुब जुनूबी से इतनी ही दूसरी तरफ का हिस्सा नज़र आ जाता है इसको तरक्कुस आरज़ी कहते हैं देखते सवाल की तरक्कुस आरज़ी मदार की बेज़वी होने की वजह से चाँद की रफ्तार कभी तेज़ कभी सुस्त होती है इसलिए दूसरे रुख का हम कभी थोड़ा सा मशरक़ का हिस्सा और कभी मगरिब का हिस्सा नज़र आ जाता है इसको तरक्कुस तूली कहते हैं بیا د دې هغه مدار چې دی نو هغه بالکل ګول نه دی بلکې لږ بېضویت پکې دی د هغې د وجې نه د دغې محور د کوږوالي د وجې نه قطب شمالي قطب جنوبي څه حصې دننه طرف ته ووینو او د هغې بېضویت د وجې نه هغه نقطه مغرب او نقطه مشرق چې دي نو د هغې نه دننه لږه حصه ووینو ٹھیک ده नंबर 3 चांद की हरकत क्योंकि मरकज़ अर्श के गिर्द है इसलिए सतह पर से देखने में कभी मशरक़ और मगरिब की तरफ से कुछ दूसरा हिस्सा नज़र आ जाता है इसको तरक्कुस यौमिया कहा जाता है इन तीनों का मजमूई असर ये पड़ता है कि चांद की सतह का 3/5 हिस्सा हम देख पाते हैं और 2/5 हिस्सा हमसे ओझल रहता है چې دا سپوږمۍ ټوله 15 ځایه کې نو 3 حصې موږ ته څه کېږي کېدلی شي او دا 2 حصې چې بیا دې خوا دي نو هغه د سره اړو د لیدلو قابل هغه اړو لیدلی نه شو चाँद की शक्लें चूँकि चाँद आफ्ताब की रोशनी के इन्इकास से चमकता है न कि अपनी ज़ाती रोशनी से इसलिए हमें चाँद मुख्तलिफ अशकाल व हैआत बदर हिलाल तरबी वगैरह में नज़र आता है अगर चाँद की अपनी ज़ाती रोशनी होती तो हमेशा बदर वाली हैत में दिखाई देता पूरा सुम्र स्तूरी चीज़ी देखिए ज़ातन राना ज़ातन हगाना मौजूद था
او سیارې او سپوږمۍ چې څومره دي دې کې ذاتي رڼا هغه نشته، په دې کې انعکاسي رڼا دا نور ورته وګوري جو پړقاري د نور رڼا مې پرېوځي نو هغه مونږ ته رامنعکسه کېږي. ٹھیک شو نه؟ په ستورو کې خپله رڼا څه ده؟ ذاتي ده، په خپله سپین لکه نور دی جان رڼا هونه په خپله باندې پلار دی، په خپله باندې پکې رڼا ده. چې نور ستوري چې څومره دي په هغې کې خپلې رڼاګانې دي، خپل سپین دي، خو لیکن سیارې چې دي یا د سپوږمۍ چې دي یا سیارچې چې دي دې کې خپله رڼا نه وي بلکې دا د نور رڼا مونږ ته منعکس کوي. د نور رڼا مې ولګي هغه مونږ ته هغه راته بیا راښکاري، هغه دې نه داسې وتمبېږي. لکه ته په سپوږمۍ ودرېږي دا ته به دا ځمکه تکه سپینه ښکاري، ځکه چې ځمکې نه هم د نور رڼا پرېوځي نو سپوږمۍ خلقو ته یا د بلې سیارې خلقو ته هغه ور منعکسه شي. کال د بالفرض څوک نو هغوی ته به دا هم تک سپین ستوری ښکاري بیا شو نه؟ داسې د سپوږمۍ هم دغه حال دی. د دغې وجې او بیا حرکت هم کوي نو شکلونه یې بدلېږي، کله بدر هلال بدر بیا بلکل 14مه 14مه یا 15مه باندې چې پل موني چې سپوږمۍ بلکل مکمل شي، او هلال د هغه نری شکل چې وي اوله کې، او تروي دا چې ربع مونږ ته ښکاري، ربع راته ښکاري او 3 حصې رانه صحیح پټي. चांद तकरीबन 51 मिनट हमेशा मशरक़ की तरफ हटता जाता है। मसलन आज वो 7 बजे 10 नन चुपो 9 बजे तक कमज़े उलीदा सबा दी ज़े लबदा 9:51 माने राजी कोशिश पे नन जिदे पर 9 बजे कमज़े माने उलीदा तो सबा पर 9 बजे माने बाद 51 मिनट की दा तकरीबन कम و بیش 13 درجې توی کوي. دا به د دې ځای نه 13 درجې اخوا بیا به 13 درجې اخوا بیا به 13 درجې اخوا بیا به 13 درجې داسې پوهېږې پرې. د کله چې د 14مې سپوږمۍ وي هغه نور ته مخامخ وي، یعنې نور وي بیا ځمکه وي بیا سپوږمۍ وي داسې پوزیشن کښې که نه. نو نن چې نور سم غروب شو نو سپوږمۍ راوخته لکه مخامخ ده وده که سبا چې دی سبا چې یو ورځ په دغې 14مې باندې تېره شوه نو سبا نور چې غروب شي نو د هغې نه مخکې دا هغه څه شوي راختلي او داسې لکه بره تلي. ټیک شو نه؟ بله ورځ چې نور غروب ووي نو د هغې نه 13 درجې نور رابره شي، بله ورځ چې نور غروب ووي بیا لږ ښه رابره شي، بیا چې نور غروب ووي بیا داسې په دې انداز باندې پوه شوې پرې که دا قصہ تقریبا चांद तकरीबन 51 मिनट हमेशा मशरक़ की तरफ हटता जाता है। मसलन अगर आज वो 7 बजे किसी के सर पर नज़र आता हो तो दूसरी रात वो 7 तकरीबन 51 मिनट पर इसके सर के करीब पहुंचेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर चांद आज हमारे दायरा निस्फ़ नहार पर 9 बजे पहुंचा तो कल वो दायरा निस्फ़ नहार पर 9:51 मिनट पर पहुंच जमूँ दायरा निस्फ़ नहार माने नन मिसाल पर 9:51 मिनट माने दा पर 9 बजे माने दा तो सबा पर 9:51 मिनट दल तरा रसी अगर 51 मिनट में बस नूर तो एक ये लोग राजी में। इसी तरह हर रात वो 51 मिनट पीछे यानी बतरफ मशरक़ हटता जाता है। चाँद बतरफ मशरक़ हरकत करते हुए अपने मदार के 360 दर्जों में से तकरीबन 13.5 दर्जे रोज़ाना तय करता है और तकरीबन 51 मिनट रोज़ाना गुज़श्ता दिन के मकाम पर ताख़ीर से पहुंचता है। लेकिन ये बात याद रहे कि 51 मिनट या 13.5 दर्जे रोज़ाना पीछे हटना पूरे महीने की औसत के एतबार से औसतन हाँ कल कमे बेशे की मराजी چې کله د مدار بیزوي دی نو چې دا هغه رانږدې وي نو بیا لږه تیز وي چې څومره لرې کېږي نو دومره هغه رفتار بیا لږ سستېږي ورنہ اس کے پیچھے ہٹنے کی رفتار میں کافی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی عرض البلد کے علاقے میں کبھی یہ تقریباً آدھا گھنٹہ اور کبھی کم عرض البلد کے علاقے میں کبھی یہ تقریباً آدھا گھنٹہ اور کبھی 1 گھنٹے سے بھی زائد پیچھے ہٹتا ہے. کله 30 منٹ راځي 30 منٹ پرونه ورځ ورشاته شوي او کله گھنٹے ته ورسي. चांद की 4 शक्लें मारूफ है. अव्वल मुहाक, दोम हिलाल, सेवम तरबी, सलोरम चारम अगबदर. मुहाक हालत इज्तिमा में होता है. ठीक है ना.
مثال په تور دا نور دی دا ځمکه ده او دې ځای له سپوږمۍ راغلی شونه دې حرکت کاو دې ځای ته راورسېده دې ته ویل کېږي حالت محاق پوهېږې په دې خبره ټیک شو نه او بالکل په دې کې هغه برد افمون وشي چې د دې منځ نه دا ور واوړېده چې دې هټ شوه داسې نو بس دغې ته د سپوږمۍ پیدایش دې ته څه وایي سپوږمۍ پیدایش بیا به راته وروستو سبا به ممکنه ووایو چې د دې ځای نه دا څومره اخوا شو نو موږ ته به بیا ښکاري ټیک شو نه چې د دې نه 10 ډیګرۍ دا اخوا شوه ټیک شو نه مثال په توګه په ډي باندې ناپ کړي چې 10 ډیګرۍ دا اخوا شو نو دا به بیا څه کېږي د ځمکې خلکو ته به په نظر راځي ٹھیک شو نا یا د دې دپاره وایي چې 20 ګنټې دا اخوا لاړه د دې د پیدایش څومره وخت شوی 20 ګنټې کم از کم شوي وي نو دا به بیا تا ته په سترګو باندې ښکاري د 20 ګنټو نه مخکې هم ښکاره کېدلی شو په غټو غټو آلاتو سره ٹھیک نه خو د سترګو په نظر چې ته وایي چې زه ووینم نو چې کله د دې پیدایش وشي نو د پیدایش نه 20 ګنټې بعد به دا تا ته هغه که چېرته 20 ګنټې بعد ماښام ټایم هو که نه شپه ور نو دا به تا ته بیا ښکارېږي हाँ इज्तिमा हर कमरी माह के आखिरी 1-2 दिन में होता है पर 29 या 28 बदगी बांधे अगर इज्तिमा होशी हाँ हालत इज्तिमा में चांद का तारीख निसब हमारी तरफ होता है जिदल तकीदा जो ना जिदल तकीदा नगोरा अगर दा निमा हिस्सा पदी माने नवर लगी और मुंग तो मखामख से शेरे अगर बले हिस्सा ना मुंग तो नखकारी موږ ته خو د دې باندې چې د نور رڼا پرېوځي نو موږ ته راشي دا خو چې پرېوځي نو دې خوا راځي که نه موږ ته خو نه راځي نو ځکه موږ ته هغه ښکاري داسې نه چې مثال سپوږمۍ چېرته هلته مصران دي او هغوی پسې سمسورې راغستې او کله دې کموي او کله ورسره بیا خټه کوي نور ورسره بیا لیوي داسې نشته حقه یو بال الله پیدا کړی دی غوره دی خو کله چې په څومره حصه یې نور لګي او هغه حصه موږ ته مخامخ وي جو ښکاري ٹھیک شو نا او چې هغه په کومه حصه چې نور نه لګي او موږ ته نور پرې لګي او هغه موږ ته مخامخ نه جو بیا نه ښکاري کله چې دا نری ښکاري نو بیا هم د هغې په نیمه باندې نور لګي خو موږ ته لږ ښکاري موږ ته څه کېږي بېګا مې راته خولی م وکړه نه هغه د بال هغه دغه چې دغه شکل ځان نه جوړ کړي ټیک شو نو که د دې تا ته به بیا نه ښکاري او په داسې ته ځې نو ورو ورو به د هغه ځای نه چې ورته ګورې نو بیا ورته څه کېږي ښکاري یا مثال دلته یې داسې ونسي ټیک شو داسې به تا ته سپوږمۍ به درته نه ښکاري ته چې دلته یې ٹھیک ده خو چې په ورو ورو داسې ځې نو بیا ورته څه کېږي په ورو ورو ورته ښکاره کېږي داسې نیمه چې دې ځای نه داسې راشي اوس پرې نور پل پرېوځي که نه تا ته به پل غونډه ښکارېږي ٹھیک شو نه بیا چې داسې ځای نو چې څومره ځای نو دومره به څه کېږي کمیږي دې ځای چې راورسي حالت تربیع به شي بیا چې دې ځای نه واپس دې ځای له راشي نو چې کوم باندې رڼا پرېوځي هغه هاخوا ده نو موږ ته بیا نه ښکاري دقې ته پیدایش ته نوې سپوږمۍ وي چې دغې حالت له لاړه شي हाँ इज्तिमा हर कमरी माह के आखिरी 1-2 दिन में होता है हालत इज्तिमा में चाँद का तारीक निसब हमारी तरफ होता है और इसका रोशन निसब हमारे बिलमुकाबिल दूसरी जानिब है इसी वजह से चाँद हमें नज़र नहीं आता इस हैअत व हालत को इस्तिलाह इल्म फ़लक में मुहाक़ कहते हैं दे सवाल की हालत मुहाक़ चाँद यकम के बाद आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब से बतरफ मशरक़ दूर होता जाता है रो रो बतरफ अगा मशरक़ द नवर न अगा लगी हाँ और इसका रोशन निसब हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ मुड़ता और माइल होता जाता है इसलिए हर रोज़ इसके रोशन हिस्से की मकदार बढ़ती जाती है हत्ता कि चाँद का निसब मुनव्वर यानी निसब रोशन रुख यानी निस्फ कमर हमें नज़र आने लगता है ये रुबा अव्वल है दब 7 तारीख बांधी وایي به که نه د دلته یې دغه مثال په طور نور دی نو چې دا دې ځای له ورسي نو بیا هم د دې په نیمه باندې خو پرېوځي که نه په نیمه خو پرېوځي لکه په دې حصه باندې پرېوځي که نه خو تا ته خو مخامخ نیمه دا توره ده او نیمه دا ده دا نیمه په ځای ښکاري لکه په دې باندې پرېوځي نه
او چې باغ سوره پریوزي نو پای کې نیمه ستانه پټه نه وایي لکه زه چې دې ګورم نو دې خو ماته دای څه ټوله ښکارېږي که نه خو هغه ځای نه چې ورته نور ګوري نو دا ایسه روښانه ده که نه هغه نیمه اخوا روښانه ما ته نه ښکاري او دا نیمه روښانه راته څه کېږي ښکاري او دا نیمه راته هم څنګه نه ښکاري چې په دې خو نور نه لګي چې څومره دي چې دا راځي نو دومره هغه روښانه طرف څه کېږي سیوا کېږي چې دې ځای ته راشي نو په دې باندې دې شي پرېوځي او ټوټل ماته چې په څومره پرېوځي دومره نه ښکاري پوه شوې او په دې حالت کې بیا هېڅ نه ښکاري لکه چې په څومره چې نور پرېوځي هغه ټول اخلي हाँ इसी तरह हर रुबع अवल इसे हालत तरबी कहते हैं निस्फ शे रुबع शे होता है तो वे जो दा फुल मून दा टोला और दगा चीज़ दी बयान निस्फ शी करना ना निस्फ ना दा फुल जिदा तख्कारी दा ता निस्फ तख्कारी दगा निस्फ ता और दा रुबع ची बयान दा हालत तरबी की चिदा नो दागा निस्फ दे निस्फ او نیم چې نیم کې نو سوی بشي څلور بشي 4 چې په منځ 2 کې نو 2 دې نه حاصل شي او هغه 2 چې په منځ 2 کې نو 1 کنه بیا 1 د 4 څه شي دی ربع 1/4 اسی طرح ہر رات چاند کی روشن رخ کا انحراف بڑھتا جاتا ہے روح ہماری مڑتا جاتا ہے حتیٰ کہ استقبال و مقابلے والی حالت پیدا ہو جاتی ہے حالت استقبال میں حالت استقبال میں ہمیں چاند کا روشن نصب بتمامی ہی نظر آتا ہے اسی حالت کو بدر کہتے ہیں یہ تقریباً 14ویں رات کو ہوتا ہے استقبال و مقابلہ کے وقت زمین چاند اور آفتاب کے درمیان آ جاتی ہے اس حالت میں سورج اور چاند آمنے سامنے متقابلین ہوتے ہیں مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اور تقریباً اسی وقت چاند مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ہم یعنی کرۂ ارض دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں حالت بدر کے بعد چاند کی روشنی نصف حصے میں ہماری نگاہ کے لحاظ سے تدریجاً کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے رسول اللہ سمین بعد پروروں کی کمی راضی بالکل آگے آخری حد تو راضی ٹھیک چھو نا لہٰذا ہمارا دق خبر کی طور کرنا بیا روی هلال دا پرینا دغه سبا وګورئ نن دې بل دغه لگا دې پسې وروسته په دې اخر کې دی سورج ګرهن او چاند ګرهن اور سورج ګرهن ٹھیک شو موږ د پښتو کې تندر وایو نه نور تندر ونیو یا سپوږمۍ تندر ونیو ٹھیک ده د دې سپوږمۍ یا د نور تندر نیولو سره بعض خلقو هغه مختلف غلط عقاید منسلک کړي لیکن د هغې هېڅ قسم حقیقت شته دی نه ٹھیک ده او بیا یو دلیل هم پیش کړي چې حضور صلی الله علیه وسلم زوی حضرت ابراهیم هغه چې کله وفات شو په هغه ورځ باندې نور تندر نیولی واقعي نیولی اغا کلی کسوف شمس نو جزوی کسوف شمس ٹھیک شو نا بهر حال باغ ورځ باندې نور څه شوی تندر نیولی وی ګوره دا یو لویه درنه واقعه پېښه شوه الله د رسول صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو نو د نور تندر نیولی ٹھیک ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله انور اوس سپوږمۍ چې دي دا هغه نشانې دي د نشاناتو د الله نه لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته دا د چا د مرګ د وجې یا د چا د ژوند د وجې د چا د پیدا کېدو د وجې نه په دې کسب راځي دا تندر نه نشي د چا د ژوند او د مرګ سره د دې څه تعلق نشته پوه شوې د شریعت حکم مونږ ته هغه دا دی چې په دغې ټایم کې
تاسو عباداتو طرف ته متوجه شئ لکه بیا د کسوف شمس نه باره په جمع 2 رکعاته سنت 2 رکعاته نفل کول مستحب او په خسوف قمر کې چې کله سپوږمۍ ته دروازې پای کې جمع نشته انفرادي کې او استغفار دعا استغفار کې مشغوله ٹھیک شو نه او چې کله د شي مقرر غلې نه حضور صلی الله علیه وسلم هم مانځه طرف ته متوجه شوی تر کومه پورې چې دا حالت وونه په مانځه کې هغه مشغول اوږده رکوع یې کړې اوږدې سجدې تر دې پورې چې د دې د کسوف شمس هغې لمونځ په باره کې چې په دې کې 15 رکوع دي که 4 رکوع دي که 3 دي که 2 دي خو به خوند دي وکړي زموږ د احنافو په لحاظ هغه یو رکوع ده پکې خو هغه رکوع دومره زیاته اوږده شوې وه چې بعضې خلکو هغه توجیه دي بیا داسې کوي که نه چې بعضې خلکو هغه وګڼل چې ګویا کې حضور صلی الله علیه وسلم چېرته پاسېدلی دی او موږ ته پته نه ده لګېدلی بیا به پاسې چې ومېږدو چې بیا به ښکته وشو بیا به پسې ورښکته شو په دغې وجه بعضې خلکو شاته چې کوم ولاړو هغې ډېرې سجدې ډېرې رکوعګانې کړي ټیک شو نه خو په دې کې په هغه ټول حالت کې حضور صلی الله علیه وسلم په لمونځ کې استغفار کې الله ته په توجه کې هغه تېروله او دغه ټولو مسلمانانو ته حکم دی پوه شئ اوس د دې هغه طریقه چې دا څه چل کېږي ټیک ده خو د دې وجه چې موږ د شریعت په دې د تندر نیولو په ټایم کې د عبادت د لمونځ او د استغفار دا حکم چې کړی د دې هغه عقلي وجه سره هغه داسې چې د سپوږمۍ او د لمر او د ځمکه دا په یو سید کې راشي دا په څه کې راشي یو سید کې او په دې ټولو کې خو خپل یو کشش ثقل دی که نه که بالفرض یو سیز د نور کشش ثقل چې څومره علاقه کې دی که هغې ته وردننه شو نو څه چل به شوي سیده به د نور نه تمېدلی لکه مثال دا مارکر د ځمکې په کشش ثقل کې دننه دی نو سیده دې ونه تمېد سیده وله راغی که نه که دا سپوږمۍ د ځمکې کشش ثقل ته رادننه شوه نو څه چل به شوي فوراً به د سپوږمۍ به ځان ته راښکلي او یو ژړپ به شوي تمېدلي وي دا ځمکه د سپوږمۍ کشش ثقل ته ورننوته داسې به سیدې به پرې پټه کړې وي داسې که دا دواړه سپوږمۍ یا ځمکه دا د نور هغه کشش ثقل علاقې ته وردننه شول نو څه به وي بیا په سات به قیامت شوي ځمکه نور راښکله پته به یې پکې نه لګېږي لکه په زرګاو لکاو موږ نه غټ دی ډایرکټ به پکې غوپه شوي وي پکې د هر څه سره ٹھیک شو نه دا په یو سید کې راشي د دغې امکان شته چې دا د یو بل په کشش ثقل علاقې ته وردننه شي نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم یعنې شریعت موږ ته حکم وکړو چې مانځه ته متوجه شه استغفار ته متوجه شه بالفرض که داسې واقع وشي چې صاحب نو په حالت د عبادت کې وځي که نه پوهېږي به که نه اخیری ټایم کې د کلمه نصیب شي اخیری ټایم کې د لمونځ نصیب شي استغفار نصیب شي الله تعالی به دې مغفرت وکړي پوه شوې دی که نه د یو لوی حادثې امکان خو هر وخت د حادثې امکان وي خو په دغې وخت کې خو امکان لږ ډېر شي که نه د دغې خاص حادثې امکان خو ډېر شي نو ځکه موږ د شریعت هغه حکم کړی دی چې هغه الله تعالی ته متوجه شي پوه شوله بس اوس راشه دا هغه شرعي نقطه نظر شوله اوس هغه ساینسي نقطه نظر لره یا فلکي نقطه نظر لره داسې راشه چې مثلا دا نور ٹھیک شو نه د دې نه غیر چاپېره دا ځمکه حرکت کوي په دې خپل یو مدار کې د دې ځمکې نه دا سپوږمۍ غیر چاپېره حرکت کوي ٹھیک شو نه بیا مې درته ویلي چې د دې ځمکې د دې مدار په محاذات کې دایرة البروج دی که نه خو د دې سپوږمۍ دا مدار چې دی نو دا د دایرة البروج سره په برابرۍ کې داسې نه دی بلکې څه دی داسې لږ غونده کې هغه ټیړه غونده کې دی پوه شوې پرې نو چې کله دا اوس دا ځمکه هم حرکت کوي
نو دا سپوږمۍ د خپل مدار سره هم حرکت په مدار کې هم حرکت دی خو د مدار سره هم ګرځي که نه د لمر نه غیر چاپېره د ځمکې په ماهیت کې ټیک ده چې دا د روانه ده د هغه مدار سره هم روان دی نو د هغه کله کله داسې وشي چې دا د مدار په هغې د دې ځمکې او د دې لمر په منځ کې راشي ټیک شوله خو د دې د مدار هغه کته ځای وي څه وي هغه ښکته حصه وي نو ظاهره کې خو داسې دی په اصل کې داسې لمر سپوږمۍ او ځمکه دی حالت مخاطي دی څه وي حالت مخاطي ټیک شوله په دې ورځو کې بیا نور چې دی هغه تندر نه نشي ځکه که بالفرض دا دې ځای له راغله نو ګوره د ورځ به یي د دې سپوږمۍ به حالت محاقي د نور رڼا هغه په ځمکه باندې نه پرېوځي بلکې په دې سپوږمۍ به پرېوځي نو په دې ځمکه باندې ورځ ده خو په دې باندې خو رڼا نه پرېوځي که نه دا خو د دې هغه تور طرف موږ ته مخامخ دی رڼا خو بې نه راځي که نه هغه رڼا ته په سپوږمۍ پرېوځي نو په دې باندې به سوری ښکارېږي په دې به څه ښکارېږي سوری ورپې ښکارېږي نو هغه سوری چې ښکارېږي نو موږ ته به هغه نور هلته تور ګورئ دا نور دی او دې ته زه دقه شانتې ګورم اوس په منځ کې دا راغله نو اوس دې طرف نه نور دی دغه ځمکه ده په منځ کې دا راغله نو دې طرف نه رڼا به اوس په هغې کومه حصه چې دې ته مخامخ ده په هغې باندې به غرمه نه پرېوځي او پټ کې ده پوه شوې نو بعضې علاقو کې به کلي سورجګرهني لکه په هغې باندې به بلکل د نور هغه رڼا نه پرېوځي او بعضو باندې به جزي لکه چې کوم داسې لږ سایډ ته علاقې دي لکه په هغې باندې به د هغې نیم نور رڼا خو به پرې پرېوځي یا د لږ خو به پرې پرېوځي او د هغې بعضې به پرې نه پرېوځي داسې دې طرف ته هم د بعضې علاقه باندې به د بعضې نور رڼا پرېوځي او د هغې بعضې حصې رڼا به پرې نه پرېوځي او څه علاقه به کېدای شي چې په هغې باندې به ټوټل نور رڼا نه پرېوځي ٹھیک شو نه ځکه دا یې په منځ کې راغله دا سورج ګرهن دا صرف په د 29-30 په حالت محاق کې داسې کېږي لیکن حالت محاق نه علاوه خو دا دی خوښي که نه په هغې کې خو بیا په منځ کې نه راځي په دقې یو صورت کې راځي چې کله نور تندر نیولی دا به د اسلامي میاشتې اخري ورځ حالت محاق پوه شوې بیا دقه رنګې سپوږمۍ چې تندر نشي سپوږمۍ چې تندر نشي هغه صرف د بدر په حالت کې پوه شوې چې دا د 14مې پل مونې بلکل چې دا پل مون و نو دا به دې ځای دلته راغلي که نه پوه شوې نو زه چې ورته ګورم ما ته تکه سپینه سپوږمۍ ښکارېږي ټیک شوله کله به دې خوا وي نو ګوره د نور رڼا به پرېوځي ما ته به بیا هم تکه سپینه ښکاري خو کله به دا په یو سید کې درې واړه راشي څه به راشي په یو سید کې نو بیا په دې سپوږمۍ چې رڼا د نور ولګي نو ما ته سپینه ښکاري نو په منځ کې خو یې ځمکه راغله په منځ کې خو یې زه راغلم اوس په دې باندې نور رڼا پرېوځي نه چې نه پرېوځي نو تور راته ښکاري نو چې دا د دې ځای نه څو تلې نه ده نو تر هغې پورې دي شي چې بیا د هغې نه لاړه شي نو بیا پرې پرېوځي رڼا چې بیا راته ښکاره شي ټیک شو نه نور چې تندر نه شي نو په هغې کې د سپوږمۍ د ځمکې او د نور تر منځ راشي د سپوږمۍ په منځ کې راشي او چې کله سپوږمۍ تندر ونه شي نو بیا ځمکه په منځ کې راشي پوه شوې په دې حال لکه مثال دا نور شو دا سپوږمۍ شوه او دا ځمکه شوه چې سپوږمۍ په منځ کې راغله نو دلته نور رڼا به په سپوږمۍ پرېوځي په موږ به نه پرېوځي که نه دا به وي سورج ګرهن سورج ټیک ده او چې کله داسې وشو چې دا ځمکه په منځ کې راغله لکه دا سپوږمۍ د دې ځای نه لاړه دې ځای نه راغله دا اوس په یو سیټ کې دی دا بره یا کته نه ده هغه مدار به د دې هغه ټیړه دی که نه خو دا هغه دایرة البروج چې په کوم ځای کې د دې دا مدار کراس کړي هغې ځای باندې ده یعنې هغه سید والا ځای نه راغلی ده نو بیا به موږ ته د 14مې سپوږمۍ به یو ښکاري به نه یا به داسې نیمه ښکاري لکه چې د نور رڼا
هغه په سپوږمۍ نه پرېوځي بلکې په ځمکه پرېوځي او د ځمکې سوری په هغې باندې لګي د ځمکې سوری په هغې باندې هغه لګي شو ده د سپوږمۍ توره نه شي په دې سپوږمۍ باندې د ځمکې هغه سوری ور پرېوځي هغه سوری به څه شي ور پرېوځي نو چې کله بیا لږ حرکت وکړي دا د هغې سوري نه لرې شي نو بیا د سپینه رڼا ښکاره شي په دې کې څه پوه شوې که نه او بل پکار ده چې په هره میاشت کې سورج ګرهن هم وی چاند ګرهن هم وی ځکه هره میاشت هر 29 تیورو کې محاق هم راځي او بدر هم راځي که نه په هره میاشت کې ذکر نه کېږي چې د دې مدار د دایرة البروج سره په برابرۍ کې داسې نه دی بلکې څه دی داسې لږ کوږ دی ټیک شو نه چې په کوم ځای کې دا دایرة البروج کټکۍ او په دغې ځای کې واو په برابرۍ کې راغلل بیا خو به یا چاند ګرهن وي یا به سورج ګرهن وي که دا په حالت استقبال یې و او د هغې کراس ځای کې وه بیا خو به بیا به چاند ګرهن وي او که حالت محاق و او په هغې کراس ځای کې راغله چې د دې دا مدار څه کوي دایرة البروج کټ کوي نو بیا به هغه څه وي بیا به سورج ګرهن وي خو که په دې کراس ځای کې نه ده چې په کوم ځای د دې مدار دایرة البروج کټ کوي په هغې کې بیا سپوږمۍ یا انور تندر نه شي په دې کې څه پوه شوې بله خبره اوس دی دا کوي کله کله خلک د مخکې نه پیشګویانې وکړي هغه پیشګویي وکړي هلکه په پلانکي تاریخ باندې به څه کېږي سپوږمۍ به تندر نه شي یا به انور تندر نه شي د دې مختلفې وجې دي د مخکې د خبر ورکولو یو خو ده چې تا ته د دې د مدار اندازه وي ټیک شو حساب کتاب سره او په مختلفو آلاتو سره چې فی الحال د دې مدار هغه په څه پوزیشن کې دی د دایرة البروج سره د هغې هغه حیثیت هغه وضع یې ورسره څرنګې ده پوهېږې پرې د دغې نوم تا ته پته لګېدلی شي او یا د شمارې نوم پته لګي د شمارې هغه حساب یې راته دی ویل دې بلې صفحې ته راشه تو په دې کې څه پوه شوې که نه دلته دا گہن ہر ماہ کیوں نہیں ہوتے دا تندر چې دا هر میاشت کې ولې دی که نور دی او که سپوږمۍ ده که د نور تندر دی که سپوږمۍ دا هر میاشت ولې دی دغه وجه ورته ما ووي چې هر میاشت دا ټوټل دایره هغه مدار د سپوږمۍ د دایرة البروج په برابرۍ کې نه دی ځکه خو په دوو ځایونو کې ورسره صرف برابرېږي ٹھیک شو نه دغې دوو نقطو کې برابرېږي نو که په دغې دوو نقطو کې په یو نقطه کې سپوږمۍ وه او برابري م راغله بیا به څه کېږي بیا به تندر وي بیا که په حالت محاق و جو نور تندر او که حالت استقبال و بدر دا حالتو نو بیا به سپوږمۍ شي ٹھیک شو نه او دغې یو حالت ته هغه مخکې ویلي وو هغه رأس او ذنب عقدی راس او عقدی ذنب دغه دوه د کراس دا ځایونه چې دي یو ته عقدی راس یو بل ته عقدی ذنب بل د دې دپاره دا قانون چې یاره د مخکې نه چې دا خلق پیشګویانې کوي چې په پلانکي تاریخ په پلانکي ټایم به نور تندر نه شي یا به سپوږمۍ نه شي دا په څه بنیاد باندې کوي د هغې دپاره د قانون وایي ښه داسې ګوره सूरज एक साल में पदे 161 नंबर सबवानी पूरा तो सूरज एक साल में दौरा पूरा करता है अगर उक़दतैन के मकाम में कोई तब्दीली न होती तो हर 6 माह के बाद सूरज एक उक़दा पर पहुंच जाता और गहन का इम्कान हो जाता लेकिन उक़दतैन हरकत करते हैं और एक जगह पर नहीं रहते इसलिए हर 6 माह बाद भी गहन ज़रूरी नहीं ठीक शो ना د دې هغه عقدي چې دي یعنې په کوم ځای چې د دې مدار دایرة البروج کټ کوي نو هم په یو ځای فکس نه وي ځکه چې هغه مدار خو سره هم ګرځي که نه د سپوږمۍ سره
نو هغه هم پیکس نه بلکې کله یې په یو ځای کټ کوي کله یې په بل ځای کټ کوي. نو د دې وجې نه هر شپږ میاشتې بعد هم هغه که دغه مدار ورسره مثال په طور په برابرۍ وي یا دغه مدار ورسره حرکت نه کولی نو بیا مو هغه شپږ میاشتې بعد به ضرور سورج گرهن اور چاند گرهن به وي لیکن هغه ورسره هم متحرک دی نو ځکه شپږ میاشتې بعد هم دی. عقدتین 1 साल में 19 درجے 20 منٹ और 20 मिनट 20 सेकंड तय करते हैं यानी एक दौर 6,793.5 दिनों में यानी 18.2/3 सालों में पूरा करते हैं. इस मुद्दत को सर्विस कहते हैं. चांद को एक उक़्दा से वापस इसी उक़्दा तक पहुंचने में 27 दिन 5 घंटे 5 मिनट लगते हैं. इसको चांद की उक़्दी हरकत कहते हैं. अगर सूरज किसी वक्त एक उक़्दे पर हो तो दोबारा इसी उक़्दे पर पहुंचने में इसे 1 साल पूरा नहीं लगता क्योंकि उक़्दा पीछे की तरफ हट रहा होता है. इसलिए सूरज इस उक़्दे तक 346.62 दिनों में पहुंच जाता है. इस मुद्दत को दौर उक़्दतैन बलिहाज सूरज कहा जाता है. उस पेशनगोया खबर तक चाँद का महीना 29.53 दिन होता है. सूरज एक उक़्दा से फिर इसी उक़्दा पर 346.62 दिन में पहुंचता है. चाँद के 223 माह मसावी 223 ज़रबे 29.53 मसावी 6,585.32 दिन. सूरज के 19 उक़्दे यानी 19 उक़्दी दौरे दगे मुताबिक चला के मौजूद बस हर 6,585 दिन के बाद सूरज चाँद और उक़्दतैन तकरीबन इन्हीं मकामात पर वापस पहुँच जाएंगे. अगर एक गहन किसी दिन लगा हो तो इसके 6,585 दिन बाद फिर गहन होगा. ये वक्फा 18 साल 11.3 दिन का है. इस वक्फा को सर्विस कहते हैं. दे मतलब दा چې نن سپوږمۍ نور او ځمکه په کوم پوزیشن دي په کوم ځای دي پیکس دی پوزیشن نه چې راځي په هغې کې بیا 6,585 ورځې پکې لګي او 11.3 ګنټې. نن چې نور سپوږمۍ او ځمکه دا د یو بل سره په کوم پوزیشن دي نو په دې پوزیشن نه به بیا کله راځي 6,585 ورځې به پکې لګي او 11.3 ګنټې دا ورپسې وه او د دې نه بیا څو کلونه جوړېږي 18 سال او 11.3 दिन 18 پورا کلونه جوړېږي او 11.3 दिन ورځې جوړېږي یعنی 11 ورځې او 3 ګنټې سوره 11.3 ورځې د په ورځ کې 24 ګنټې که نه ټیک شو 24 8 ګنټې به ترې جوړېږي ځکه چې 60 به حساب بیا که نه هغه منټونو په منټ کې 60 سیکنډ او په ګنټه کې 60 منټونه داسې که نه او په دغه حساب تقریبا 8 ګنټې به ترې جوړېږي. نو اوس دې خوا راشه نن نور تندر ونیو نو په دې تندر نیولو په ټایم کې چې د ځمکې د سپوږمۍ او د نور کوم پوزیشن دی دا به څومره وخت بعد بیا دا پوزیشن 18 سال بعد پوه شوې بې سبا چې سپوږمۍ تندر ونسي دغه پوزیشن به بیا څومره وخت بعد وي 18 سال. په دې اعتبار سره هم دوی پیشنګویي دي پوه شوې بې اوس ته ووایې چې 18 سال بعد داسې خو نه ده چې تندر 18 سال بعد دي بلکې کله کله په کال کې 4 او 5 تېر شي تېر شوي کال کې ټیک شو نه په دې کال کې تېر شوی کې تېر هم شي دا نو لکه مثال په دې کال کې وګوره په دې کال کې 2 د نور تندره او 2 د سپوږمۍ نور تندر یو په 10 جون او بل په 4 دسمبر وي
بل په 4 دسمبر دی یو په 10 جون باندې دی او بل په 4 دسمبر دی او بل د سپوږمۍ تندر یو په 26 مئی ده او بل په 19 نومبر باندې سلور تندر دی بل کال کې ٹھیک شو نه د دې مطلب دا نه دی چې یو تندر نه د بل تندر پورې په 18 سال چې نه دا وکړي د دې مطلب دا دی چې لکه په دې کال په دې کې چې په 21 جون باندې کوم تندر بنسي سپوږمۍ کنه دغه تندر 18 سال بعد بالکل دغه پوزیشن والا تندر بسې 18 سال بعد اوس دا نو درې میاشتې بولم دی کنه یو درې څلور میاشتې بعد دی بولم دی بیا دغه درې څلور میاشتې بعد چې بل دی کوم دغه پوزیشن والا تندر به بیا 18 سال بعد په دې پوه شو اتلس کاله په دې منځ کې مختلف ډېر شي پیری نورو تندر ورسي او ډېر شي پیری څه وشي سپوږمۍ تندر ورسي خو په دې د 18 سال کې چې څومره تندرونه راغلل که د سپوږمۍ دی او که د نور دی نو دغه د 18 واړه سالو دا تندرونه په آینده 18 ساله کې وي هغه بیا په آینده 18 ساله کې وي په دې حساب سره پوه مې نه شوې ګوره ٹھیک شو نه په یو کال کې دا 15 تندر راغلل په دې بل کال کې 3 راغلل په بل کال کې 6 راغلل په بل کال کې 4 راغلل پوهېږې پې دې مطلب دا نه دی چې د دې تندر او دې تندر په منځ کې یا د دې تندر او دې تندر په منځ کې 18 کاله وقفه ده دا یو تندر چې راغی د ځان نه پوزیشن دی د سپوږمۍ د نور او د ځمکې دې کې د ځان نه پوزیشن دی دې کې ځان لا دې کې ځان لا دې کې ځان لا ټول کې ځان لا دا پوزیشن والا تندر چې دی دا بیا 18 کاله بعد نه پوهېږي او چې دا کم تندر وشو او هغه دی چې دا تندر چې دی مثال په توګه د دې مبارک وي لکه دا به په پاکستان کې کلي وي په هندوستان په دوره علاقو به جزئي وي د افغانستان په دې علاقه به جزئي وي د پلان کې ملک کې باندې وي نه ٹھیک شو نه بیا د دې تندر مبارک برته وي چې دا د سپوږمۍ تندر دی دا چې دی نو دا به په اسټرالیا کې په پلانکۍ علاقه کې کلي او په دې خوشا نورو دوره علاقو کې به جزئي او په پاکستان کې باندې ښکاري نه پوهېږي به که نه دې ځان نه یو علاقه راګیره کړې دې بله علاقه دې بله علاقه دې بله داسې دا یو پوزیشن والا چې دی به 18 سال پاتې او دا بل چې دی دی به بیا څه وي 18 سال پاتې چې دی په څومره علاقه کلي و په څومره علاقه جزئي و په کومو ځایونو باندې نه و او په کومو ځایونو باندې و دغه پوزیشن والا 18 سال بعد دا نه چې دی او د دې په منځ کې به 18 سال پاسې نه یا دی او د دې په منځ کې به 18 سال پاسې نه پیشګویانې دوی داسې کوي چې د دې 18 کالو پوره لیسټ جوړ کړي پوه شوې پې نو د آینده 18 کالو لیسټ به د هغې د دې په شان برابر وي که نه نو د هغې 18 کالو به د لرو لیسټ درکړي چې واده چلي ٹھیک شو نه بیا د هغې نورو 18 کالو به درله لیسټ درکړي او که درله ټول په یو ځای نه درکړي جو به د ځان سره د کال هغه به یې حساب کړي نو په دې 18 کالو کې چې په دې دویم کال کې کم سورج ګرهنونه نو چې د دې دویم کال چې بیا 18 کاله وشي که نه بیا ورته وشي هلکه په دې کال کې به پلان کې تاریخ پلان کې ټایم باندې سورج ګرهن یا چاند ګرهن پوه شوې دی چې څومره وخت او د کم ټایم نه شروع کېدو په کم ټایم ختمېدو نو 18 سال بعد به قرنګي بیا وي په دغې علاقه په دغې ټایم شروع کېدل په دغې ټایم ختمېدل دې ته سروس نظام وایي سروس قانون ورته وایي ٹھیک شو نه په دغې په بنیاد باندې هم دوی مختلف هغه پیشن مویادې دي لکه مثال د دې مثالونه یې ښکته ذکر کړي 19 اگست 1887 عیسوی کا सूरज ग्रहण ब्या 10 सितंबर 1905 ईस्वी को और फिर 30 अगस्त 1923 को वाक़ हुआ 19 अगस्त
1857 کې سورج ګرهن شو دغه سورج ګرهن چې په د 19 اگست 1887 د په کومه علاقه وو په کوم ټایم شروع کېدو په کوم ټایم ختمېدو د ځمکې د سپوږمۍ د انور کوم پوزیشن و هغه رنګې سورج ګرهن بیا په 10 ستمبر 1905 کې وشو هغه رنګې بیا په څه کې وشو په 30 اگست 1923 کې وشو بل 29 मई 1919 का सूरज ग्रहण फिर 8 जून 1937 को वाक़या हुआ वही पे कहना नो 29 मई वाले 1919 की कम सूरज ग्रहण आगा पैक्स आगे पोजीशन वाला 18 फरवरी 1896 की ब्याह हो ठीक छो ना 1937 की ब्याह हो इसी 17 फरवरी 1878 चांद ग्रहण जो अब या 28 फरवरी 1896 को और इसके बाद 10 मार्च 1914 को वाक़या हुआ अरे हवाले फदीकी सब वो शो ना बस